أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وبه قال حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني صالح بن بيسر عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مكر ذات ليلة فسلم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال تدرون ماذا قال ربكم قلنا الله ورسوله أعلم فقال قال الله أنبها من قبله مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطلنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين باب غزوة الحديبية در حقیقت دے کہ جنگ سے معمولی غندے کلب کلوب شوی دے نور جنگ پکے نہ دے شوی او اطلاق دا غزوی پا دے یا خو پا دے نیت کئی چی حضور پاک مقصد دا و کدوی مونگ منکولو جنگ بکاو دا غا ارادی پا بنیاد او یا دا مجازی پا اطلاق دا غزوی شوی دے حدیبیہ سے شے دے حدیبیہ دا مکی مکرمین دا جدی پروڑو دا مکین دا جدی پروڑ نہ میلا تقریباً دیار لسور لس کلومیٹر کی یو علاقہ رازیغی تا حدیبیہ وہ سمجھتا وہ اسے شمیسیہ نوم دے پا حدیبیہ مشہور دے وہ اس وقت شمیسیہ ہوئے او دا نیم ارض حرم دے نیم او نیم ارض حل دے دا حدیبیہ نیم ارض حرم دے او نیم ارض حل دے دا حدیبیہ یعنی نیم دا حرم پز مکہ کے دا او نیم دا حل پز مکہ کے دا اوز دا حدیبیہ ولی وطوئی نو یا خورا دا غالاقینم حدیبیہ دے او یا علتا یو کوی وغا کوی تا بے حدیبیہ وی یا دا کوی نمو یا دا کوی دا صاحب نمو نو دا غا کوی دا وجد علاقہ پا حدیبیہ مشورہ وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منا دے کی ولی دا گوتے خواہی دا گوتے بکی چا والی دی ٹک کمان نو پکی دوی گوتے ہوئی نو ٹول سسٹم رالا خراب لگی کہ نہ لگی بس صرف یہ بتا رہے صرف خان کو بس صرف کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکینہ چلال مدینی منوری تا نو دی شپک کالا کی دی رانا للمکی مکرم اعتبارو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب لی خوب دولی دا چیز سر دا مرگرو تلیم او دا بیت اللہ نا تواف کو ما تاسو طویلیو کہ دا پیغمبر خوب دا رشتونی وی او وحی وی او دا خوب پا تعبیرم گوری پیغمبر پوی وی تاسو تماویلیو دا آغا دا کم دا می ویلیو چی ابراہیم علیہ السلام تا خوب اولی دا چی انی ارا فی المنام انی ازبحوکا علتا میں تفصیل ویلیو چی دا خوب پا تعبیر اللہ پیغمبر پوئی وحی دا نو پا وحی بیسنگ پوئی اینا لیکن صرف یو خبر دا چی کل پی دا زمان یا دا مکان خفارش دا خوب پا تعبیر بالکل پوئی وی و کل زمانی خفارش زمانت خود پتا و ساتی چی دا خوب پا کم زمانہ کی او کله دا مکان خفاراشی دا بکم مکان کی او دلیل بیرتا زوخیم حضور پاک فرمائی عائشی صدیقی تا وی ما تا تا دا ریخم و ٹکلا کے اخو دلشوی داستا بی بی دا وی ما وی چه که دا خدای دا طرف نئی نو دا با کیگی اس علماء ہوئی چه دا پیغمبر خوب ہوئی دا خدای را طرف نا نو سنگ دا خبره کئی نو سو کوئی دے دا نبوت نمخ کلی دلیو
ځکه وی ان کان هذا من عند الله یمزه او څوک وی نه د نبوت نه پسې لیدلی و ان کان هذا من عند الله فی الدنیا او فی الاخره د خدای طرف نه خدا شک پس کې دی چې دا به دنیا کې زما ښه دی او که دا په آخرت کې زما ښه دی نو ګوره د مکان خفه او د زمان خفه راځي نو حضور پاک خوب ولیده چې د مکې د بیت الله نه طواف کوم خوب خو یقیني رضیبه ځکه تعبیر یې دا وویسته خو د مکان د زمان خفا پې راله دې کې ډېر لوی حکمتو دا د زمان په خفا کې ډېر لوی حکمت دی حضور پاک دا خیال و چې سخ کال به ځم او عمره به کوم او د الله حکمت پکې سو چې سخ کال به نه دی آینده کال به ځي اوس ولې پې دا د زمانې خفا راوسته په دې به تاسو اوس لنډ پوهې کړم ځان پې پوهې کې نو رسول الله مبارک صحابو ته اعلان وکړه چې ما خوب لیدلی دی چې د بیت الله طواف کوم نو زه اراده لرم نو که څوک ما سره ځي نو لاړ دې شي دا شپږمه هجري وه شپږمه او ذیقعده شروع کېدو والا وه د ګل پر ورځ باندې په شپږمه هجرۍ کې د ذیقعدې په میاشت کې ذیقعده شروع کېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوت یعنې په یکم ذیقعده اوت پړومبې پوره شپږ کاله تېر شوي دي 2 میاشتې پکې کمې دي ذیقعده او ذوالحجه 1400 صحابه کرام ورسره روان شو او په دې نیت باندې دي ووتل چې موږ به عمره کوو ذوالحلیفې ته لاړل په ذوالحلیفه کې شپه وکړه او بیا د هغه ځای نه د عمرې نیت وکړ او احرامونه څادرونه یې واچول او روان شو چې روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ته اطلاع راله چې اهل مکه دې نه پرېږدي او جنگ در سره کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی بشر بن سفیان ای پټولیږه وی ته لاړ شه دی مسلمانو خو لا د مکې کافرو ته د اسلام پته نه وه وی ته لاړ شه او ته معلومات واخله چې دا خبره څونه پورې حقیقت دی هغه واپس راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې د الله رسول د مکې خلقو درته د مختلفو قبیلو او قومونو خلق را جمع کړی نه دي پرېږدي یوازې اهل مکه نه دي د مختلفو علاقو قومونو نه دنیا را غونډه کړې دی وخت کې رسول الله مبارک او په لاره باندې د خالد ابن ولید څه وایي دی چې کله مسلمان شوی دی نو د خپل اسلام په وجوهاتو کې یو وجه دا وایي یو ځای کې مونږ نبی علیہ السلام ته د یو غونډۍ شاته ناست ما سره اسونو لښکر وی مې چې حمله به پې وکړم وی لاره یې بدله کړه عامه لاره یې پرېښوده په بله لاره وی ما وی چې دی چا خبر کو چې دا عامه لاره یې پرېښوده معلومیږي دا چې دی الله خبر کړی د الله رښتونی پیغمبر وی بیا بل ځای کې ما ته پته و چې د مازدیګر مونځ دوی ته ډېر ګران دی نو بل ځای مې یو ځای کې ناست وم مې زه د مازدیګر مونځ به کښېنو چې په مانځو درېږي مونږ به پیټې کوو نو وی نیم قوم یې مونږ ته ودرو نیم په مانځې ځان سره ودرو صلات خوف یې شروع وی زه پوه شوم چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی وی بیا به هر کیفه یو ځای کې د نبي علیه السلام د ملګرو او د خالد ابن ولید یو معمولي غوندې مسله راله صحابه ونیوه سره د ملګرو ګرفتار یې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کړ پیغمبر مبارک معاف کوي پرېږدی حدیبیې ته چې کله رسول الله مبارک ورسېد نو ملګرو سره یې مشوره وکړه مشوره وروسته را روانه ده هغه لږ صبر وکړه چې څه مشوره بلکې زه وبه ویم درته رسول الله مبارک ملګرو ته وی چې یاره مونږ خو د عمرې په نیت ځو مونږ خو جنګ له نه یو راغلي بیت الله خو یوازې له دوی نه دي زمونږ هم دی او زمونږ کلیم دی ولې دوی مونږ منې کوي او بیا غوسه هغې قبایلو ته چې د مکې مشرکانو له مدد له راغلي د بار علاقې نه وی یاره له مې غواړي چې دا کم خلک د مکې د مشرکانو مدد له تللي دي د دې په دې کورونو ورشو کورونه یې خالي پراته دي یو دا میړه غواړي سمې برابره کوو او یا میړه دا غواړي چې بس ځو واپس داړونه به ډک پرېږدو یو سړی چې غوسه یي او غوسه ونه باسي ډونه یې ډک پاتې شي دا هم د هغه دپاره
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته الله رسوله ته خو د چا د جنگ دپاره نه یې روتې عمرې له روتې وی زه بس عمرې له ښه په اطمینان ځه که مخکې له څوک رالل جنګ به ورسره وکړو او که څوک رانلل خپله عمره به وکړو حدیبیې ته ورسېده هلته ورته پوره اطلاع راورسېدله چې د مکې خلک دې نه پرېږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې یاره که نن ما د دې موقع کې چا هم صلحه وکړله دا به ډېره زیاته بهتره خبره به قصه اوږده ده خو خلاصه د خبرې دا ده چې رسول الله مبارک صحابو ته وی یو کس لیږم چې د مکې مشرکانو ته د ما پیغام ورسوي چې موږ جنګ له نه یو راغلي د بیت الله طواف له راغلي یو جنګ تاسو هم ستړی کړی موږ یې هم ستړي کړو تاسو نه هم مړي شو زموږ نه نو راځئ یو صلحه به وکړو د یو مودې پورې چې حضرت عثمان لاړ نو هغوی حضرت عمر ته یې ویې ته لاړ شه هغه وی الله رسوله ما لیږې ما ولېږه چې اوس دله یا څوک بېغمه کړم او یا ما بېغمه کړي بیا حضرت عثمان ولېږه د هغه رشته داران دغې وخته پورې په مکه کې ډېر نو چې ویې لیږه نو هغوی هغه کوټه کې نظربند کړ اطلاع حضور پاک ته دا راورسېدله چې عثمان یې شهید کړ رسول الله مبارک فوراً صحابه راغونډ کړل د یو اونې لاندې او د عثمان د قصاص او بدل دپاره به څوک ما سره تیار شي ګوره دلته بیا هم هغه زړه خبره کوه که حضور پاک ته د غیب علم وی بیا به یې ویلي و چې بیعت څه ضرورت دی نظر بند کړی دی او بیا به یې ویلي و چې ورځو چې راخلاص یې کړو که نو یو کس ورسره بذات خود بیعت وکړو ولې وکړو ځکه په پردي کلي ورتلل اسان کار نه دی ډېر ګران کار دی دفاع آسان یو اقدام ډېر ګران اخره کې وی یاره بالفرض که عثمان جمدی وي دا لاس د هغه را طرف نه او دا زمانه د هغه نه طرف نه مې بیعت وکړو دې کې د کافرو د طرف نه یو کافر راغی بدیل ابن ورقا د رسول الله مبارک سره صلح خبره اترو له هغه ناکام شو د هغه نه پس عروه ابن مسعود راغی د هغه مذاکرات هم ناکام شو د هغه نه پس سهیل ابن عمر راغی چې دې کله راغی نو رسول الله مبارک صحابو ته وفرمایل وی سهیل لنا الامر ان شاء الله کار آسان شو نو سهیل ابن عمر سره رسول الله مبارک یو دستاویز او یو معاهده ولیکله د صلحې هغې کې یو څو شرطونه لس شرطونه یو دا وه چې د دې صلحې موده به لس کاله دویم دا وه چې د دې صلحې په موده کې مونږ که د مونږ خلفا یو بل سره جنګ کوي مونږ به هغوی سره مدد نه کوو د مسلمانانو خلفا چې بنو خزاعه اگر چې مشرکین او د مشرکانو خلفا بنو بکر د دې بنو خزاعه او بنو بکر به یو بل سره جګړې وي نو مسلمانان به بنو خزاعه له راتلل او مشرکان به بنو بکر نه راتلل نو فیصله په دې وشوه چې هر څوک وي د چا خلفا بنو خزاعه او بنو بکر یو بل سره جنګ کوي نو موږ به بنو خزاعه له مدد له نه راځو تاسو بنو بکر له نه راځئ دا دویم شرط شو دریم شرط سره دریم دا دی که د مسلمانانو نه څوک درو تښتېدل او دی مرتد ولی نشي دی به نه راکوي او که د کافرو نه یو سړی رو تښتېد مسلمان شو مسلمان ولی نشو دی به واپس ورکوي دو شرط ادا شو بل شرط دا چې سخت کال به عمره نه کوي واپس به ځي بل شرط دا چې آینده کال به مسلمانان عمرې له راځي بل شرط دا چې عمرې له راشي صرف تورې به راوړي هم په تیکو کې به بندې وي غشې نیزې به نه راوړي بل شرط دا چې آینده کال راشي 3 ورځې به تېروي زیاتې به نه تېروي دا شرطونه ولګېدل اوس مولانا صاحب دا شرطونه به ظاهر کې د مسلمان خلاف و کوم یو د مسلمان خلاف و چې د موږ نه وتښتي موږ له به یې نه راکوې او که ستاسو نه راوتښتي موږ به یې درکو باید چې داسې ویلې وي چې که څوک وتښتېدل دواړه به یې نه ورکو یا دواړه به یې ورکو دا شرط د مسلمان خلاف شو په ظاهر کې دویم دا شرط خلاف شو چې آینده کال به راځئ او صرف تورې به راوړئ ولې که جنګ شوي دوی را سره دوکه ونه کړي او تورې هم په تیکو کې باندې دوکه ونه کړي او بل پکې خطرناک شرط ده چې سخت کال به عمره نه کوي واپس به ځئ
ها نو سخت کار خو موږ احرامونه تړلي دي اوس چې احرام سپړې بغیر د عمرې نه خو دم به ورکې نو موږ به جرمانې ورکو دمونه خلک به وایي چې لاړې نو عمره مو نه کړه واپس راغلی دا ستاسو څنګه پیغمبر دی چې تاسو ته یې وایي چې عمره به کوو اوس عمره نه کوئ او سرونه به خرایو دلته بغیر د عمرې نه او څاروي به حلالو دا څه مسله ده نو صحابه کرامو زړه دا شرطونه بالکل نه غوښتل او ګوره مولانا صاحب چې یو خواته صحابو نه بیعت والی د جهاد چې ورځو پې او بل خوا یکدم ورته ووایي چې نه ځو یو خوا ورته وایي عمرې له به ځو بل خوا یکدم ورته وایي نه کوو واپس ځو او یو طرف ته بیعت د جهاد والی او بل طرف ته دا شرطونه ولګي چې هغه د مسلمان کمزوري ښیي نو صحابو دا خبرې نه منلې بالکل او ډېر عجیبه دا ده چې د سهیل کم وخت کې دا خط لیکه ګوروس نو خط کې نبی علیہ السلام علی ته وی لیکه کاتب علی بسم الله الرحمن الرحیم نو سهیل پې لومبی اعتراض وکړي دا رحمان الرحیم موږ نه پېژنو دا کټ که موږ چې مخکې به څنګه خطونه لیکل هغه ولیکه بسمک اللهم لیکه نو ګوره په رحمان الرحیم اعتراض شو صحابو دام برداشت کړه علي صاحب ته روان که خیر دی بسمک اللهم ولیکه بیا ولیکل من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا ما قاد عليه تیر وتم هذا ما قاد عليه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وقریش من اهل مکه نو هغې وی سهیل په اعتراض وکړي دا رسول الله ته کټ که که موږ تا د خدای رسول ومنه بیا د سره جنګ ولې کوو د رسول الله مبارک حضرت علي ته وی دا روان که هغه وی قسم په خدای کې روان که وی ولیکه من عبد هذا ما قاد علیه فیصله پې کړې ده محمد عبد الله ولیکه یا محمد بن عبد الله ولیکه وی نه قسم دې کې روان کوم دا هغه عصبیت دینش روافض هلته خو په حضرت عمر اعتراض کوي چې عمر د پیغمبر خبره ونه منله دلته په علي ولې اعتراض نه کوي چې علي قسم وخوړه چې نه روانه دلته وی عصبیت دینی غالب ولته نه منې نو رسول الله مبارک خو په کتابت نه پوهېږه وی ما ته وښایه کم دی دا ټکی دی نو پیغمبر مبارک په خپله هغه روان کړي ولیکه محمد بن عبدالله او قسم مې دی د الله په ذات چې د خدای رسول مګر چې مې تاسو نه منه چې دا شرط دا خط لیکلی کېده دې کې د دې سهیل زوی دی ابو جندل هغه په اتکړو په زولنو تړلی شوي په زنځیرونو او ځان یې مسلمانانو ته راوغورځه راغی راوتښتېد او دې پلار د مسلمانانو مخکې یو څو څپېړی وو او کلکې ونیوه او هغه ټولو څوارلسو سوو صحابو ته فریاد کوي چې ګورې زما اسلام راوړی دی او ډېر وال مې خوړلی دی زما دا وجود وګورئ څونه زخمي زخمي او که اوس هم واپس ورکړم چې ما سره به څه کوي خدای دپاره ما بچ کړي رسول الله مبارک سهیل ته ووایي چې دا ابو جندل ما ته پرېږده وی نه ما شرط ایښی دی زموږ نه درو تختي راکې به وی دا خو لا خبرې روانې دي لا پوره شوي نه دي لیکل نه دي شوی وی نه بس که دا شرط پکې دی دې راله نه راکوی جړو جوړه نه کوم وی داسې وکړه سهیل خیراتي راته پرېږده دا یو وی نه وی بدل کې به دله بل مرئی غلام درکم پرېږده وی نه نو حضور پاک ابو جندل ته وی ابو جندل فکر مه کوه الله به در لار راوباسي ورکوم دې ځکه چې زما صلح په دې روانېږي جنجال جوړېږي او هغه د لمنو چته کړه او ټولو صحابو ته یې خپل زخمونه وښول دې وخت کې د صحابو پړه څه تېرېدل او د رسول الله مبارک پړه به څه تېرېدل خو سخته مجبوري وه واپس یې کړ چې واپس یې کړ او دستاویز کله لیکلی شو ردوی نه یو غلطي وشو د مکې د مشرکانو هغې کې دا و چې څنګه دی لا یأتیک احد من الرجال الا رددته الینا زمونږ نه که یو سړی تاله درته نو مونږ ته به واپس کړې لفظ د چا راغی د سړي بس ابې پې نه شو په دستاویز کې ولیکلی شو نو ښځې ته ووتې وینځې ته ووتې چې کله دا دستاویز ولیکلی شو
نو دې وخت کې حضرت عمر راغی او رسول الله مبارک ته ودرېد وی د الله رسوله ته د خدای برحق پیغمبر یې که نه وی بلکل یم وی تا مونږ ته نو ویلې چې عمره به کوو وی بلکل مې ویلي نو وی دا ذلت ولې اوس مونږ برداشت کوو وی عمره تا ته ما دا ویلو چې څه کال به عمره کوو ما ته ویلو چې کوو بیا وبې کې انشاءالله بیا لال حضرت ابوبکر ده وی ابوبکر دا د خدای رسول دی که نه دی بې شکه دی عمره څه وی وی مونږ ته یې نه ویلې چې عمره به کوو وی ویلي نو یې ولې دا دلالت برداشت کوو وی تا ته یې ویلي چې سخ کال به عمره کوو خو به کې کړ عمر هغه د خدای رسول دی چې الله ورته څه وایي په هغې عمل کوي او حضور پاک هم دا الفاظ وی چې عمر زه الله رسول ما ته چې خدای څه وایي هغه کوم دې نه علما معلوموي چې د حضرت ابوبکر او د حضور پاک نسبت اتحادي رسول الله مبارک صحابو ته یې سرونه وخرایه واپس ځو او چې څومره څاروي م راوستري دا حلال کې ځکه احرام هم تړلی دی او بې عمرې واپس کېږو چې عمل نه کو حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زما خیمې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ډېر غمجن ما وی ولې د الله رسوله فکر منې وی صحابه مې خبره نه منې ولې د الله رسوله زه ورته یم سرونه وخورایه څاروي حلال کې او دوی نه کوي وی خیر دی الله رسوله ډېر خفه دي تا راوستل عمرې له اوس عمره نه کوي واپس دي سبا به ورته ټوله دنیا پیغور کوي او دویم دا د شرطونه هغه ولګېدل چې هغه په ظاهر کې د مسلمان خلاف دی او دریم بیعت ته ترې واخېسته اوس ورته ویې مزه او ام سلمه ورته څه وایي وی صحابه په دې تمه دي چې کیدی شي حضور پاک په دې خپله فیصله کې نظرثاني وکړي او دا صلح ماته کړي او وایي چې ځای چې په مکه ورځو او بس عمره به وکړو ګنې جنګ به وکړو وی ستا خوښه ده دا دې خوښه ده چې واپس ځې او سر خری وې او نو وی داسې وکړه صحابه په تمه دي چې کیدی شي پیغمبر دا شی مات نه کړي نو ته حلاق راوغواړه خپل سر وخرایه نو چې تا سر وخرایو بس د هغې تمه به ختمه شي بیا ګوره چې عمل کوي که نه کوي دا نه چې ستا نافرماني نه کوي خو یو تمه ده بس نبی علیه السلام بار راووته او حلاق یې راوغوښته او سر یې وخوری بس خو چې صحابه وکتل چې بس اوس خو مسله بدله شوه نو بس هغوی یو بل له سرونه خورل شروع کړل او څاروي ذبحه کړه حضور پاک واپس را روان شو په لاره دا آیتونه نازل شو انا فتحنا لک فتحا مبینا مدینې ته راغی کال له پې عمره وکړه عمرة القضا یو کال پس په دې قاعده کې اوس مولانا صاحب یو بل صحابي دی حضرت ابو بصیر رضی الله عنه هغه راوتښتېد مدینې منورې د مکې نه ورپسې دوه کافران رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووی چې دا سړی مونږ له د شرط مطابق راکړه حضور پاک ورکړه چې رالل دې ذوالحلیفې پورې راورسېدل دمه یې کوله نو هغه یو سره هم توره وه مشرک سره بل سره هم د خپلو تورو صفتونه کوي د سره خو نشته د ابوبصیر ورته ویې لکه ډېره ناشنا خشته توره دې نه ده وی دې باندې ما د دنیا خلق وجلی وی ارینی انظر ته راکړه ورته وګوره هغه اړو سوچ ونه کړه چې دا خو زموږ دشمن دی او مکې ته یې بوځو وی هم وګوره خو چې څنګه یې وی وګوره ورټس چې هم په هغې وکته هغه یې مردار چې مردار یې کوسته هغه بل چې وکتل چې ملګری خو یې راله هغه مخکې دی او دی ورسېد حالانکې هغه سره هم توره ده او ده سره دې کې مدینې ته راورسېده حضور پاک چې وکتله سړي سره توره و مشرک سره وی دا سړی یارې په مخ اغشتی دی ښه دې کې ورپسې حضرت ابوبصیر راغی چې راغی وی دا الله رسوله تا خپل شرط پوره کړه زه دې ورکړم دا خو زما کمال و چې ما واپس ځان راورسو او هغه بل پې ټینګ ووی نه ما سره دې ماله دې راکړه دې واپس بوځم مکې ته وی بوځه وی دې څنګه بوځم ته به یې را سره لیږې مسله په دې جوړه وه حضور پاک ابوبصیر د ابوبصیر خفه نه شي ما وعده کړې ورکوم به دې نو تا خو زه ورکړم وایي که بیا راتښتې بیا به دې ورکوم وعده مې کړې ویل امه مسر حرب لو کان له احد وی مور دې هلاکه شي د خوشطبع نه وی جنګ ګرمی خلک وایي چې پیغمبر خپلې وعدې خلاف ورزي وکړه
مر الزمان قیامت پورې به زما نوم په بدعهدۍ کې راشي جنګ ګرمۍ څوک نشته چې دې پوه کړي چا ورته وی ابوبصیر مونږ له سله راتښتې بل خوا تښته که نه بس پوه شو لاړ د دریاب په غاړه یو ځای ته وتښتېد هسې زه ایمان دې ته وایي نه کافرو سره ځای شته او نه مسلمانانو سره ځای شته خو ایمان مضبوط دی داسې مضبوط دی چې اشرب فی قلوبهم حب الله و حب الرسول در ماربلو رنگ دی د کاڼي رنگ چې څومره مږې تازه کېږي دا رنگ نه دی د دیوال د چونې چې معمولي پې کرښه راکاږي لاندې غورځېږي زموږ ایمان د دې رنګ په شانتې دی موږ د ایمان په رنگ یو خو کم یو رنګ دی دا چې معمولي موټرګې او یا د دنیا لالچ را مخکې شي نو بیا ورپسې پرېږدو او د صحابو ایمان د کاڼي ذاتي رنګو څومره به د مګل صفا براوتېدل نو ابوبصیر لاړ د دریاب غاړې له وتښتېد که بل څوک وی ښه ما خو توره وکړه ده بیا مې ورکوې او داسې نه دا خپل زخمونه یې ورته وښولي موږ ما سره ډېر ظلمونه شوي هغه ابو جندل هم وله وتښتېد خو چې مکه کې به کم مسلمانېده نو مدینې ته به نه راته ابوبصیر له وتښتېده یو ډله ته جوړه شوه ډله او کم ځای پراتو په ځنګل کې پراتو د اونو لاندې پراتو خیمه هم نه وه ډوډۍ هم نشته ډوډۍ او سیب څه خوري د ونو پاڼې خوري او کبلونه او دربونه خوري توله هم نشته بړستن هم نشته هېڅ نشته د اونو سورې به سي هغې لاندې پراته دي او چې د مکې د قریشو کومه قافله شام ته ځي ځکه اوس خو جوړه شوې ده دوی پیل ته حملې کوي ابو سفیان پیغمبر علیه السلام ته استازی ولېږه وایي داسې به وکړو چې دا یو شرط به ختم که زموږ نه څوک در وتښتېدل ته یې مه راکوه او که ستا نه راوتښتېدل موږ بیا نه درکوو خو مهرباني وکړه دغه ډله مدینې ته وغواړه زموږ قافله ته په لاره نشي تللی رسول الله مبارک یو خط ولیکه حضرت ابوبصیر وی چې مکې مشرکانو شرط په خپله ختم تاسو له اجازه ده نو چې زما خط در ورسي نو فوري را روان شه زه به د مدینې په کوڅو کې ستا استقبال کوم عجیبه حسن اتفاق و چې خط کله حضرت ابوبصیر ته ورسېد دی بیمارو تبی وه او په خاورو پروت و په خاورو او ملګري ورسره پراته زیر یې ورکړه خوشخبري چې ابوبصیر ابشر د رسول الله مبارک خط دله راغی اجازت میلو شو کافرو شرط ختم کړ او شا به څه چل کوو چې لاړ شو حضور پاک به د مدینې نه بار زمونږ استقبال کوي دغه خط راواغېسته و په سترګو یې کېښود ډېرې وجړل الله ما خو د ایمان دی له نور وړي زه خو په دې مسلمان شوم چې زه به د رسول الله مبارک خدمت وکړم هزارو سفر کې به ملګرتیا وکړم او د حضور پاک نه به جدا نه شم ما خو دې له ایمان نور وړي چې زه به د پیغمبر نه لرې یم خو زه افسوس دی چې دغه مې قسمت کې نه وه په دې خوشحاله یم چې آخر وخت کې مې خو د حضور پاک د خط سره ملاقات کېږي خط یې په سترګو کېښود او سلګۍ ووالې ساتې لاړ او نور صحابه رالل مدینې ته هسې روڼو څومره لوی تکالیف صحابو تېر کړي دا نه چې دا بېوسه دي پلاغانو دی ښه د نازبینتوب ژوند کور کې تېر کړی د دې کورونه و د دې ځمکې وې د دې بچي و د دې ښځې په اسلام لار څه قربان نن موږ چې بجلي لږه لاړه شي ګزاره نه شو کولی هغې خاورو کې پراته وو نه پکې دی نن بغیر باران چې شي موږ څه کوو بارانونو ته پراته نن موږ د مدرسې لنګر یا د جومات وظیفې ته نه شو ټینګېدی
هغې کبلې خوړلې څومره نفوس مقدسه او څومره د صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او مینه الله اکبر اللهم إنا نسألك مرافقتهم في الآخرة والجنة يا رب العالمين څومره خیر خدای پېښ کو کال پس حضور پاک لاړ په دې قاعده کې عمرة القضاء وکړه لیکن د حدیبیې د صلح په ظاهر کې د مسلمان خلاف الله ورته ولې فتح مبین وایي فتح مبین شوه جوړه وشوه چې جوړه وشوه نو د مکې مشرکان به راتل مدینې ته او مسلمانان به مکې ته تل رشته دارۍ وې یو بل سره رشته دارۍ وې نو دې کې څو دې کې کافرو د مسلمانانو اخلاق ولیدل په غور دا مخکې خو یې دشمني وه قرآن خو یې داسې اورېده نه بغض یې اوس یې ویل ته راشه وګوره چې دا څنګه دی یاره مونږ خو ټول عمر دشمني وکړه خو وګورو د حضور پاک معجزات یې ولیدل د مسلمانانو اخلاق یې ولیدل یو بل سره جوړه شوه تلل راتلل شروع شو رشته دارۍ وې د یو کلي خلک په سفرونو کې یو بل سره ملاقاتونه وشو نو دړادړ به کافران راتلل او مسلمانېدل به دا د حدیبیې د صلح برکت د دې نه مخکې خو یو بل نه لیدل جنګونو یو صلح و چې د یو بل اخلاق معجزات قرآن یې واورېد چې وګورو که نه نو ګوره سا سرې شو د حدیبیې په سفر کې مسلمانان 300 1400 نه 1500 پورې او د دې نه 2 کاله پس بلکې 2 پوره نو ذیقعدې شپږمې نه ذیقعدې 9 پورې یو کال او ذیقعدې 9 نه د رمضانه پورې د بل کال 2 میاشتې کم رمضان ذیق پس شوال دی او بیا ذیقعده 2 میاشتې 2 میاشتې کم 2 کاله پس د مسلمانانو تعداد د 10,000 نه زیات دی او بیا لاړل مکه پته شو او د دې حدیبیې نه 3 کاله پس حجة الوداع کې د مسلمان تعداد 100,000 نه بره شو دا ولې دا د صلح برکت دی ګوره الله عرشي کې حکمت دی په ظاهر کې د مسلمان تذلیل شو په حقیقت کې اعزاز شو پرې چې دا صلح که داسې پیغمبر مبارک خو داسې صلح نه کړله سفر یې وله بانه کړ چې دا د حدیبیې سفر به شي دا به یو بانه شي او خلکو ته ښیم چې ظاهر کې شي یو شانې او حقیقت کې ګورې بل شانې نو هغه یو بل سره تل راتلل شروع شو ملاقاتونه وشو معجزات آیتونه معجزې هر څه یې واورېد دړادل مسلمانېدل نو دا د حدیبیې برکات نو باب غزوة الحدیبیة لقول دا مختصره خاکه درته وي لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره ګوره الله راضي دی د مؤمنانو نه نو دا الله رضا مغفرت د ذنوبو دی او ادخال د جنت دی نو دا دې نه معلومیږي دا چې دا څومره صحابه د حدیبیې دا ټول مرضیین شو د الله او مبشرین بالجنت شو نو دې کې راځي زید ابن خالد وی خرجنا مع رسول معام الحدیبیة فاصابنا مطر ذات لیلة ساعة لیلة نو منذ كمنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصباح ثم اقبل فمورا متوجه فقال اتدرون ماذا قال ربكم کہ اللہ سو فرمائے قلنا اللہ ورسوله اعلم فقال عليه السلام افرمال قال الله حدیث قدسی شو اصبح صباح کے داخل شو بعد بندگان و مؤمن بی و کافر بی مؤمن بی یوس بعد په ایمان دی او بعد کافران فاما من قال مطرنا برحمت الله الله پر رحمت و برزق الله ځکه چې او برزق دی او بونه رزق جوړیږي و بفضل الله فهو مؤمن بی کافر بالکوكب واما من قال مطرنا بنجم کذا پلان کی ستوري باران وکړو وریا ساته ستوري ته نسبت د تاثیر چونکه شرک شو او که ستورو ته نسبت د زمانه وکړي چې باران خو الله کوي خو په شکال کې کوي یا دا پلان کې ستوري چې روخي جنو الله باران کوي
نو دا د زمان نسبت دی دا څه نقصاني نه دی بیا دی به وي دا ستوري مؤثر دی دا ستوري چې راوخیږي نو باران کېږي چې رونه خیږي نه کوي نو دا مؤمن په کوكب شو کافر شو په ما معلومیږي دا چې نسبت ته د امورې چې کم امور الله نازل کی منزله دا بندگانو ته غیر الله ته من حیث التاثیر دا شرک دی زو سر پسې شام قال حدثنا حمام بن قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه أخبره قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 عمر بس سلور عمرې کړې دي او ټول په دې قاعده کې دي الا التي كانت مع حجته مگر حج سره چې کومه عمره کړې ده په ذل حجه کې و اوس عمرې د پیغمبر سودي سو کوئی 2 دي سو کوئی 3 دي او سو کوئی سلور ټول آسان دي چې سو کوئی سلور دي دا د حدیبیه عمره حکمیه عمره ده حقیقي نه ده ځکه دا خدای لارې نه واپس شو حکمیه څه ته وایي ثوابیه ثوابیو شو عمره یې ونه کړه ثوابیو شو که په نیت د عمرې تللی نو دا هم پکې شماري او چې څوک پکې دا نه شماري نو دریا دی باقي درې کم دي یو په دا خو شپږمه هجرې ذیقعده کې بیا د 9مه هجرې په ذیقعده کې د دې عمرې قضا وکړه رسول الله مبارک او بیا چې کله مکه فتح شوه او پیغمبر مبارک د غنیمتونه تقسیم کړل او بیا لاړ اوطاس او حنین ته هغه فتح شو نو په جعرانه کې هغه غنیمتونه تقسیم کړل نو د شپې راغې د جعرانې نه او عمره یې وکړه واپس لاړ دا درېیمه عمره شوه دا هم په ذیقعده کې وه او یو یې په حجة الوداع په 10مه هجرې کې د حج سره یو ځای کړې ده په ذوالحجه کې وه نو چې څوک څلور یادی نو حدیبیه حکمیه ثوابیه هم شماري عمرة القضاء قضا خو دې پېژندله که نه په 9مه هجرې کې ذیقعده کې او عمره د جعرانې نه په 8مه هجرې کې او د حج هغه دا ټول شماري او چې څوک 3 یادی دا حکمیت یې وباسي حدیبیه والا عملي خو نه ده شوې ثوابي ده او چې څوک 2 یادی نو هغې ته د حج هغه مباسي چې حج سره یو ځای کړې ده او دا حکمیه هم ته وباسي 2 یادی دی تطبیق شو لیکن دې نه وګوره که نه اعتبر 4 عمر معلومیږي دا چې کومه حکمي عمره د ثوابي د هغې هم پکې داخله کړه ټول په ذیقعده کې الا التي كانت مع حجته مگر چې حج سره کومه وه نو په ذوالحجه کې وه د دې مع حجته نه دا معلومیږي چې پیغمبر قارن دا زموږ مسلک دی عمرة من الحديبية في ذي القعدة دا زمونږ دا یوه شوه دا حکمیه ده وعمرة من العام المقبل آینده عمرة القضاء وتوی دا په ذي قعده کې وه او عمره د جعرانې نه حیث قسم غنائم حنین دا په ذي قعده 8مه کې وه وعمرة مع حجته دا په ذي الحجه 10مه کې وه زو سر پسې شه وبه قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده ان اباه رضي الله تعالى عنه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم عام الحديبيه فاحرم اصحابه ولم نحرم نو عبد الله ابن قتاده ابي قتاده و چې زما پلار چې ابو قتاده دی مشهور صحابي دی حدث بیان کړی دی هو دی خپل زوی عبد الله ته چې انطلقنا مونږ لاړو سره د نبی علیه السلام نه په کال د حدیبیې نو فاحرم اصحابه ولا محرم د حدیبیې د ذوالحلیفې نه ملګرو احرام وتړو دوی ما ونه تړه دا به راشي بخاري کې ده ولې ونه تړه ځکه چې عمرې له ځې نو د میقات نه په نس د ائمه 4 احرام تړل واجب دی بیا چې عمرې له ځې خو عمرې له نه ځې بیا پکې اختلاف شته چې هسې مکې ته دی خو چې عمرې له ځې اختلاف نشته نو دا خو عمرې له روانو د ولې احرام ونه تړه در حقیقت دې سمن دی د حضور پاک سره په لاره یو ځای او دی بل خوا لیږه دې مکې ته عمرې له نه ته دی کوم خوا لیږه بل خوا ځکه دې حرام ونه تړه شابتې وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم قال تعودون انتم الفتح فتح مكه وقد كان فتح مكه وی تاسو شمیره فتح د مکې چې مکې فتح عظیمه فتح ده تعدون انتم الفتح فتح عظیمه الف لام حدید د مکې فتح شمیره وقد كان فتح مکه فتحا عظیما تنوین دتا بالکل عظیمه ده ونحن نعد الفتح بیعة الرضوان یوم الحدیبیه ولی ځکه د مکې د فتح سبب هم دغه بیعت وګرځېده یاد لري ده
بل دې کې مسلمانانو زبردست جهاد ته ځان تیار کړی چې د مکې په کورونو ورتللی او لږ مکې فتحه کې خو ډېرو صحابه كنا مع النبي صلی 1400 څوارلس سوه او حدیبیه او بئر دی په خپله دا دې رالل نو موږ دا کوي او زنځه و بئر نوم دی نو علاقې ته حدیبیه وایي او یا د صاحب د بئر نوم د هغې د وجې د بئر نوم هم شو نو علاقې ته وایي امراو زنځو زنځول دا چې اوبه مو خلاصې کړې فلم نترک فیها قطرة دا ګورې مبالغه ده داسې نشي کېدی چې یو قطره دې پکې پاتې نشي یا به داسې کم چې دومره قطره پکې نه وه چې مونږ یې راوباسو پکې وې خو بورقه ورته نه اړمېدله یا مبالغه ده ورسېد ذلک دا خبره النبي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی صاحب اوبه خلاصې شي فاتاها وجلس على شفیرها په غاړه ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مزمز ودعا ثم صبه فيها مستعمل وبې پکې وغورځولې مزمزې وبې مو غورځولې فترکنا مونږ پرېښود دا کوي غیر بعید ډېره موده نه لږ وخت هم پرېښوی لږ صبر ورته وکړې ثم انها بیا دې کوي اصدرتنا ما شئنا مونږ یې واپس کړو واپس کول دا چې سیرابي کړو واپس شو دی هغه چې زمونږ خوښه وه زمونږ او زمونږ د څاروو چې مونږ څومره اوبه څکلې هغه هم ترې وڅکلې او زمونږ څاروو چې څومره څکلې هغه یې وڅکلې دا د پیغمبر معجزه شوه په دې سفر کې شابه وبه قال حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا حسن بن محمد بن عيينة الطبراني الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال انبانا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية انه 400 او اکثر ګوره دې ده کې یو راځي 1400 بل ځای راځي 400 او اکثر بل ځای کې 1500 راځي زه به تطبیق وکړم د ټولو نه ښکلی تطبیق دا دی چې چا په ګوته نه دي شمېرلی چې څومره دي اندازه یې اخیستی لکه عثمانه څوک تپوس وکړي طالبان څومره دي زه یم یاره کیدی شي 800 به تا نه تپوس وکړي څومره دي ته وایې یاره کیدی شي 900 بل نه تپوس وکړي طالبان څومره دي یاره کیدی شي زر وي زر دي کیدی شي هم نه وایي دا زر دي نو هر سړی خپل ګمان وایي هر سړی څه وایي خپل ګمان نو دا خو په رجسټر کې نومونه نه لیکلی شوي او نه چا شمېرلی دي خو اندازه دا وه په اندازه معلومیږي تا ګروه نو په اندازه دا وه چې 1400 یا زیات یا 15 او بعضې حضرات وایي چې نه د مدینې نه تل 1400 په دې لارو کې ورسره د مختلفو قبایلو بعضې خلک یو ځای شوي دي مسلمانان نو چې بیا حدیبیې ته ورسېدل بیا 1500 او بعضې حضرات وایي نه وایي چې کم سړي مشران هغه 1400 او دا سل پکې ماشومانو یا زنانه ورسره تللی وی هغه و دې تطبیق شو درې قسمه فنزلوا على بئر فنزحوها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى البئر وقعد على شفيرها فقال ثم قال أتوني بدلو من ماء فأوتي في فسقى لاړې پکې توکړې ګوره اومې اودس وکړه هم کوي کې اوبه اومې مزمزه وکړه مزمزې سره لاړې وي که نه فدعا دویمه ثم قال دعوها ساعة فأرووا ځان یې سیراب کو رکابهم حتى ارتحلوا دا د حضور پاک عظیمه معجزه شوه شابه وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عطش الناس يوم دغه یو ځای او دا بل ځای دی ښه دا بل ځای دی دا خو په دې سفر کې بلا مزل دی یار مکې ته 1500 کیلومتره مزل دی نو دغه معجزه د حدیبیې په دا کوي کې پیښه ده دې کوي نه زه تللی یم اوس بند شوی دی مخکې دا کوي و اوس دا کوي بند شوی دی مخکې و او زم چې ورغلم اوبه پکې نه وې شاړو نو تږي شو خلک یوم الحدیبیه او رسول الله صلی الله علیه وسلم بین یدیه رکوة د سرمنې لوټګی وه وتوضأ منها ثم أقبل الناس خلق متوجه شو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم ولما ترى متوجه شوي قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشربه لا ده مخکې تأکید دی چې مونږ اسقوم نشته الا ما في ركوتك دغه دي قال کېښود نبي صم يده في الركوة وجعل الماء يفور من بين أصابعه د ګوتو د میخ نه راوتلې دا مو چې د ګوتو نه راوتلې یا بعضې حضرات وي د ګروتونو نه راوتلې نه من بین اصوابعه داسې پکې راپوټ کېدلې من بین اصوابعه دا نه چې د ګوتو نه اوبه بهېدلې دا نشته حدیث کې یا د پیغمبر مبارک د ګروتونو نه بین الاصابع نه اوبه را بهېدلې دا نشته د ګوتو په میانس کې راپوټ کېدلې غټه معجزه ده کامثال العیون قال جابر فشربنا وتوضأنا فقلت جابر كم كنتم يومئذ وی ته څه کې وی مونږ خو 1500
ولو كنا 100,000 لكفانا که یو لکم کافي کېدل ولې چې څومره موږ څکلي نو بندېدلې نه او كنا 15 د دې تطبیق مې راته وکړو شابه وبه قال حدثنا السلطان بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن قتادة تقول لسعيد بن المسيب بلغني ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كان يقول كان 14 وی جابر وی چې 1400 نو سعید وی چې ما ته خو حدیث جابر ویلی او 1500 ویلی الذين اغا کسان چې بیعت کړی یوم الحدیبیه نو ګوره ما د تطبیق وکړو جابر دا یو تصور لسوي بل د 1500 لکه ما نه څوک تاسو کې یو وقیم طالبان تصور دي بل وخت څوک تاسو کې طالبان څومره دي نو وسوي مثال پتا و نو یو وخت کې یو عدد مستحضر کو بل وخت کې بل عدد مستحضر نو دې کې څه تعارض نشته ها تابعهم ابو داود قال حدثنا ابو داود قال تابعهم محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة وفيه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الحديبيه انتم خير اهل الارض ما شاء الله ما شاء الله ټول اهل الارض کې تاسو بهترین یې ځکه تاسو مسلمانان یې نور نشته او زما صحابه او موږ یو زر سور لسو څلور سو ولو كنت ابصر اليوم دا جابر اخره کې لون شوی وی کدن زما نظر لګېدې لاريتكم مكان الشجره دا غونه زیبه مې د تخولو دا اون حضرت عمر بیا وهلې وا وی زیبه مې د تخولو خو دا نظر مې لګي تابع مطابق سفيان ابن عيينة اعمش سمع سالما ورغه كده سمع كان سفيان استاذ عمرو او ده عمر استاذ جابر او ده عمش استاذ سالم او ده سالم جابر متابعات ناقصه شو شيخ وشيخ متابعات راوي 1400 دا ځکه وای چې هم د دې جابر نه یو وخت 1500 دي او بل وخت 1400 دي ها امام بخاری د 1400 والا روایت له متابعین دوړي دا مطلب دا چې دا 1400 والا راجح دی په نسبت دا هغه عمره تطبیق وکړه وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابن مرة قال حدثني عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه كان من اصحاب الشجره لمناسبه دباب دي شو نو دې سوي وکان اصحاب الشجره 1003 د خپل اندازه لګول چې مې لري دي او اسلم قبيله سمن د مهاجرين چې څومره اتم پکې اسلم قبيله وا ها وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن اسماعيل عن قيس انه سمع مرداس الاسلميه رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول وكان من اصحاب الشجره يقبض الصالحون الاول نو مهاجرين اتصبوا نو اسلم سمن چې شنو سو شو لکا سل زو سر پسې جام مرداس اسلمي يقول دي مناسبة دباب وكان من أصحاب الشجرة دي إضافة دادنا ملابست نري أصحاب بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة نو دي سوي يقبض الصالحون الأول فالأول نيكان برورو ختميجي إيه صحابة لال تابعين كده غي مثلو نا تابعين لال الأتباع التابعين كده غي مثلو نا دور بس زمونږ نه مخکې چې کم خلک و زما د پلار د پیړۍ اوس هغسې کم دي او زما د نیکه د پیړۍ خلک کم دي او دې پیړۍ کې چې دي وروسته به داسې نه وتبقى حفالة بوس په شان د بوس د تمر او د شعیرو بوس بوس بې فایدې شی وي بې فایدې مخلوق به پاتې شي الله الله به نه وایي لا يعبأ الله بهم الله به په اس پروا نه لري پروا ده چې بس قیامت په راولي عمره به کې شابه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وعنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بس اوس دلته وایا عن مروان والمسور نو که مروان وای نو بیا حدیث مرسل شو ځکه مروان خو تابعی دی او که مسور وی عروه د دواړو نه نقل کوي او که مسور وی نو بیا حدیث مسند شو دواړه وی خرج النبي صلی الله علیه وسلم الحدیبیه فی 10 څه د پاسه لسوا د پاسه لسه سور لسوا یا 15 من اصحابه د مناسبت شو چې ذل حلیفه ته ورسېد قلد الهدیه نو هدايا ته په غاړه کې میلونه واچول دا کوم هدیه چې حرم ته بوزي غاړه کې تارونه ور واچي دا غي وجب رتبه واشعر واشعار وكاشعار ستوي دا اوخ دا قبلك زخمي كي بينا تيرو باسي واحرم منها لا عصوي دي وي ما تبت نشتا
علي ابن عبد الله وي دا لا احصي مقوله دا چا دا علي ابن عبد الله مديني ونشم شمير كم سمعته من سفيان كذا حديث من المؤمن سمر اوريدل دير ما اوريدل حتى سمعته يقول يودل متي اوريدل ولا احفظ من الزهري واذا الزهري نرى تدايات نرى اشعار او تقليد سفيان واذا الزهري نرى تياد نرى اس پته نشته بل چاره تدا ویلې دي نو فلا ادري نو سفيان وی پته راته نشته چې نه پته نه لګي چې دا زمو استاد زهري موضوع د اشعار او تقلید دی او کټول حدیث یاد دی چې صرف دا اشعار او تقلید جمله یاد دی چې دا راته یاد نه ده او کنه دا ټول حدیث یاد دی څور پسې شاه وبه قال حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن ابي بشر المرقاء قال ابن ابي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن خالد بن عزة رضي الله عنه نبی علیہ السلام رآه په دې سفر کې دی ولید وقمله يسقط على وجهه او سپګي په سر را په دې مخ را روانه وي وقال عليه السلام ورته فرمایل ايوذيك هوامك دا حشرات درته ضرر رسي دا سپګي وینا ځکه سپګي چې رابېږي بنده چې سر غوړ نه کی په سفر کې سر ببري نو خامخا پکې سپګي کېږي فامره رسول ان يحلق جسر الخرایم لیکن چې د اعمال نه مخکې سر خرې سبکه وهو بالحديبية أو حضور پاک په حديبية ولم يبين لهم أنهم يحلون بها ولدي پتمو چې ان يدخلوا مكة كو تپتا و چې مونږ بدل تدان حلالو نو بیا به دته وی صبر وکا ته وی سر اخرى فانظر او الفدية فأمره صم أن يطعم فرقا یو فرق د شپږو مسکینو په میانس کې فرق درې ساعه نو درې ساعه چې شپږو کې تقسیمې ده یو نصف ساعه کې او يهدي شاتن یا هدیه که یو چیلې هدیه سره ډالې که حرم ته ذبح کا او یصوم ثلاثه ایام نو چې کوم سړی د اعمالو نه مخکې سر وخوري نو څو کاره به کوي دې دریو کې د خوهر چې کم کوي یا دې شپږو مسکینانو لا نیم ساعه غنم یا اوړه دا دې ورکي او که کجورې ورکوي نو پوره ساعه به ورکوي او یا دې یو ګډ ذبح کي او یا دې درې ورځې روجي ونیسي ذكي ولا خيار ذي وربسيشا وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنه الى السوق فنهكت بازار توتو د مدينه ورا يو خدم ملحق شوا عمر پوري ملحق دانه چګني عهدا بالله لمسه وسروک ملحق دا چې پسې شوا اي امير المؤمنين دا معنا شابه زوانوا فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي خاون ممر وترك صبية صغارا ما شمان بچي يتيمانان بريخي برد أخذ الصون فسيحة بليغة والله قسم فالله ما ينزجون قراعا دوی نشي پخولي د ساروي د چيله د خپيغ وخهم ناز ستوي پخول نشتنه چې پخه کې نو به خوري نه پېښه په خبر معنا بس کو لا یاکلون شتنا ولا لهم زرع غلان دې نشتا چې په پيو گزارو کی زرع مراد اهل الزرع نه فصل نشتا زمکه نشتا چې په په گزارو کی ولا درع غلان استوي ذات زرع اسه نشتا وخشيت يريقم ان تاكلهم الضبع الضبع ونخي الضبع نقحت سالي مرادا تشبيه الضبع سنه وانا بنت خفاف من إيما غفاري لدى خفاف من إيما غفاري لوريما قد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم لخبل تعرفه وسلام دي مناسبة فوقف معها عمر ولم يمزي أو جروان تنشو ثم قال مرحبا من نسب قريب أجنيته منتبه نسبك من الزي نسب قريبا ده نسب قريبا دا معنى ندا كي نسبنا مراد أغا نسب انسانی دی نسب دینی ستاپلار من سره مرګره نور خدا د بنو غفار قبیله ده عمر خود قریش دی ډیر فرق دی پکې ثم من صرف الى بعير عمر راو ګرځي دی اوختا ظهير صرب قوي مربوط په کور کې تړل شوی فحمل عليه غرارتين دو بوجه په بار کړل دوا او دا دواړه بوجه ډکه کړې طعامنا وحمل بينهما نفقة ودوار فمنس کې نفقه او جامم کې خو دی ثم ناولها بختامه ورق لسره د پړینا وی بوزه او خمستاو دا ارسستا
ثم قال اقتاديه بوزا قاعده هغې ته وي چې مخکې ترې روانې وي دا به فنا نشي حتی یأتیکم الله بخیر دا به ختم نشي چې نور به درلیږم نوم مې د بیت المال کې ولیکه زه یو سړی وي یا امیر المؤمنین اکثر تعالی ډېر مال دې ورکړه قال عمر سکلت کا امک مور دې بوره شه والله زما دې قسم پالی انی لارا اوس راته منظر یاد دی اوس په سترګو کې مې دی د دې جینۍ پلار او ورور قد حاصر حسنا زمانا یو قلعه دوه په دوه محاصره کړې وه او بیا فافتتحاه دوه په دوه فتح کړه او بیا موږ د سبا کې داخل شو نستفیعو موږ په غنیمت کې وړلې حصې د دواړو په دې قلعه کې خو د دوی کې دی د دې د پلار او درو نو موږ ته په غنیمت کې وړلې یعنې پیغمبر مبارک موږ ټولو له هغه غنیمت راکړه دا دونه د بهادر سړي خور ده او د بهادر سړي لور ده او د حدیبیې والا لور ده او د دوی یو تک د دوی د وجې نه موږ ته غنیمت یو وخت کې میلاو شوی دی زه اوس ورپسې شه وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار ابو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابيه رضي الله تعالى د سعید ابن مسیب خو تابعی دی او پلار مسیب صحابي دی نو پلار وی ما هغه شجره لیدې وه ثم اتیتها وروسته ورغلم په بل کال بیا مې ونه پیژندله ما لیدې وه خو مې نه پیژندله قال محمود ثم انسیتها یره مې شو بعد هلته ډېرې ونې وې دا یو کیکر و غټ کیکر د هغې ونه وه نو رانه پکې خطا شوه چې دا کمه ونه ده ورپسې شه وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد قالوا هذه الشجره حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم نو طارق ابن عبد الرحمن انطلقت په دې حال کې چې حج کوونکي فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد مسجدنا مراد عرفي جماعتنا مراد زي نمانز قالوا هذه الشجره هذه مكان الشجره يكمي اوني لاند بيعت شوي دي تبركا دلته خلق منسكي حيث دا مكان دي اغذ دي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بيعه الرضوان فاتحت العالم سعيد ابن مسيب فاخبرت فقال سعيد حدثني ابي كذا ما بلار مسيب دي كأنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قال فلما خرجنا ببلار ميويك عندك علوة نسيناها نمك بقادر نشو وقال سيد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها ويتا غزير ندي معلوم وعلمتهما أو تاسو معلوم دي وأنتم أعلم تاسو صحابون خبري جيسا ګوره دې کې یو څو خبرې دي مولانا دې سره د اتفاق نشته کیدای شي سعید ابن مسیب پلار نه یېره شوې وه او نورو ته معلومه وه کیدای شي د سعید ابن مسیب پلار ته څه وه یېره شوې وه نورو صحابو ته معلومه وه نو خپلو شاګردانو ته یې ښولې ده او دویم دا چې دې نه یو بله خبره معلومه شوه تبارک بآثار النبي صلی الله علیه ردې پې ونه که چې تاسو دلته ولې مونځ کوئ ردې په دې وکړه چې دا ځای معلوم نه دی نو ولې مختص کړی دی زما د پلار نه یېره وه چې صحابي دي تاسو ته به څه یادې نور یې رد ونه کړه چې د دې اونې لاندې تاسو ولې مونځ کوئ بلکې هو رابه شي کتاب المساجد کې تاسو له چې حضرت عبدالله ابن عمر به لاره ته نو چې کوم ځای رسول الله مبارک دمه کړې ده دمه هغه ځای کې به یې ځان رسو هلته به یې دمه کوله او مونځ به یې پکې کوه نو آثار د حضور پاک دا خو عبادت ته سه او بیا د مطلق صالحینو د آثارو نه برکت حاصل اول هم ثابت دي ممنون دي شبه تابعین او صحابه او بعض شیان ځان سره ساتلی تابعین سره ساتلی د صحابه او بعض شیان د ځان سره ساتلی نو صحابه خو انبیا نه دي او زمون اساتذه او د خپل استادانو بعض شیان ځان سره ساتلي او د بعض بزرګانو مشایخو بعض آثار ځان سره ساتلي دا به د دې اوسه پورې چا شرک نه دی ویلو کته وته شرک وینه پوهېږم چې ته ورته رقم نه شرک وی شرک الله سره شریک ګڼل دي نو چې یو سړی په دې مونځ کې برکت دی نو مونځ خدای له شریک شو ته مونځ خو الله له کوي چې ته وایې د پیغمبر مبارک دا اثر د برکت نیسمه نو دا د پیغمبر خدای له شریک کسه دا خو د خدای نیک بنده منې د خدای پیغمبر منې صالح منې عالم منې په دې نسبت د الله ته نسبت شو ورپسې شه وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن ابيه رضي الله تعالى عنه انه كان في من
فمونږ بیا ړنده شو یعنې مونږ ته یې پته نه لګېده تکړه شه وبه قال حدثنا خبيثة قال حدثنا سفيان عن طارق ذكرت عند السيد المسيب الشجرة شاغونا كما يودا يا ذكرت الشجرة فضحك وخندل بأخبرني أبي كي مسيب دي وكان شهدها اغا خبر راكري سو عند قال من ورا لبيا من بان عامية لندا ورا تبتان لقيدا وبه قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة مناسبة شو فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة يقوم بصدقة رونا فدعاء بيقول اللهم صل عليهم فأتاه دما بلار ولا صدقة ولا زكاة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى مناسبة أغو كدي أصحاب الشجرين دي وبه قال حدثنا إسماعيل عن أخيه عبد الحميد عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد تميم رضي الله تعالى عنه أنه قال لما كان يوم الحرة دا أغا وقت يزيد بمدينة حملة كريوة دا مديني خلق دا يزيد بيعت نے انکار کریو والناس خلق بيعت کو عبد الله ابن حنزل سرا چکم غسيل الملائكة دا غزوی سر دا يزيد بمقابلة کے فقال ابن زيد نو ابن زيد يو کس غوي دا صحابي دي على ما پسسی باندے يبايع بيعت کی ابن دا حنزل سر يبايع الناس خلق يو ابن حنزل پسسی بيعت کی خلق سرا يعني بيعت پسسی باندے اخلي قيل له على الموت قال ابن زيد وتوي لا أبايع على ذلك دا صوت ابن زيد بيجنه عبد الله ابن زيد ابن عاصم كان هذا وضوء صحابي عبد الله ابن زيد ابن عاصم نے کہا إذا بعتكم فدي أيو كسر پس رسول الله مباركنا وكان شهد معه الحديبية فمرق میں بیعت صرف حضور پاک سر کڑے دے فحدیبیہ کی بلچا سرے نہ کو څه مطلب هغه بیعت په مرګ د کافر مقابله کیو او دلته چې عبد الله ابن حنزله سره کوم د چا مقابله کې کوم د مسلمان دا نه کومه دا سر پسې شه کہ سلام ابن اکواد وقال من اصحاب الشجرة دے مناسبت شو قال كنا نصلي من ممسكو دا نبی علیہ السلام سرد جمعه بیا چه باو گرید ولیس للحیطان ذل نستدل به پاول وقت بے کو دا دیوالونو با دمر سور نو چه سوک و تودشی یستدل به لک سور باو سور خو به او ځکه زوال نمخ کې خو نه دی کړی خو یستدل به چې خلق ته فایده والی ورته سملیدونه بنو اول وخت کې کړی دی نو دې کې به نور تفصیل لازم اوقاتو کې او مناسبت دا چې دا سلام د اصحاب الشجرین دی ما وی چې اضافت دا نه بولا بسط نه رشابه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي قبيل قال قلت لسلمة بن الاكوع قال اي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت چې ځان به وجنو خو دشمن لبا سر ټیټ نه کو شابه سي وبه قال حدثني احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن رزين عن العلاء بن مسيب عن ابيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه نو ما وتا اوه براتا چې تو بالا کړي خوشاله ژوند ستاده پر په خیرت کې یاره خوشحالي د تعالی را صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم یا دامن خبر ذم بايعته تحت شجرة مناسبة شو مباركة شو وقال يا ابن خير وارو إنك لا تدري ما أحدثنا بعده إذا پیغمبرنا پس مستعمال کړی دي دا خپل تواضع وي ځکه تر مرګه پورې دوی نیک اعمال ورپسې شاه ده بل مناسبت شو کہ دا بدری دے دا حدیبی والا دے ثابت ابن ضحاک بس بکم